अस्सलाम वालेकुम। नन به इंशाअल्लाह په څلورم نمبر یونټ کې پنځم نمبر ایکسرسایز حل کوو. پای باندې به ځان 100% پوهه کوو. نو لیکچر په توجه سره او تر اخره پورې وګوره. که ته خیال وکړې په دې کې لومړنی کوېسچن دی کنورټ د فالوینګ فریکشنز انټو ډیسیملز. تا دی چې کوم دا فریکشنز درکړي دي دا ډیسیملز ته کنورټ کا، ډیسیملز ته بدل کا. د دې نه مخکې په فریکشنز او په ډیسیملز باندې مونږ ځان پوهه کړی دی، خو بیا یې لږ دوهراوو چې تا ته یاد شي. فریکشنز څه ته وایي؟ فریکشنز چې کله نمبرز په دې شکل کې لیکل شوي نو دې ته فریکشنز بیا وایي، هغې ته مونږ بیا فریکشن وایي. په دې فریکشن کې دا بره چې کوم انسای دې ته نیومریټر وایي. ټیک شو؟ دا لاندې چې کوم نمبر یي، لاندې چې کوم انسای هغې ته ډینومینیټر وایي. او د دې په منځ کې دا بټه چې کوم دی دا لاین غونته دی، دې ته ویلی شي فریکشن بار. فریکشن بار دا مونږ داسې ویلی شي 1/2 یا 1/2 3/4 45/2. صحیح ده؟ ډیسیمل څه ته وایي؟ هغه نمبر چې په هغې کې پوینټ وي، په هغې کې اشاریه وي، ډیسیمل پوینټ پکې، نو هغې ته ډیسیملز ویلی شي. د ډیسیملز کومې حصې دي؟ د اشاري نه مخکې چې کوم دا حصه ده دې ته ویلی شي هول نمبر پارټ. ورپسې چې کوم د اشاري نه بعد حصه وي هغې ته ویلی شي ډیسیمل پارټ یا فریکشنل پارټ. صحیح ده؟ او دا چې کوم پوینټ دی، دا کوم اشاریه ده، دې ته ویلی شي ډیسیمل پوینټ یا سمپل پوینټ ورته هم ویلی شي. ټیک ده؟ نو مونږ له به په داسې طرز کې کوېسچنز راکړي، سوالونه راکړي، اب مونږ داسې شکل کې ظاهرو، دې ته به بدلو. نو که ته خیال وکړې ا نمبر کوېسچن دی 45/2 45/2. ګوره د سلوشن که کومه ده د ا نمبر، نو دا زه داسې هم لیکلی شم چې 45/2 دا زه په دې شکل هم لیکلی شم. نو اوس به زه څه وکړم؟ دا 45 به په 2 ډیوایډ کړم، تقسیم کړم. نو 45/2 دلته په ډیوایزر کې یو ډیجټ دی، د دې نه به هم زه یو ډیجټ حساب کړم، دا ړومبنی، نو هغه صرف 4 دی. ډیوایزر لوکې دی او ډیوایډنټ کې چې کوم ړومبنی ډیجټ دی هغه لوی دی. نو زه به داسې نمبر ګورم چې د 2 کې ضرب ورکړم چې یا 4 راشي یا چې کوم دی ته نږدې نمبر راشي. نو که 2 له زه په 2 کې ضرب ورکړم نو څه ترې راځي؟ 4 ترې راځي. د دې نه بقایا 0 راغی، هغه که لیکي که نه لیکي ساسر نه غورځي. اوس به زه څه وکړم؟ دا 5 به راکوز کړم، نو دا به دلته راشي. اوس به بیا داسې یو نمبر ګورم چې زه ولې په 2 کې ضرب ورکړم چې 5 یا 5 ته نږدې نمبر راشي. نو بیا په 2 باندې کېږي 2 2 نه 4. د دې نه څه پاتې شو؟ 1 ته نه پاتې شو. 5 نه چې 4 ماینس کې، 4 نه 4 ماینس کو نو 0 راغی، 5 نه 4 ماینس کو نو 1 ته راغی. اوس که ته ګورې چې کوم دا تا سره نمبر راغی باقي 1 دا لوکې دی او ډیوایزر لوی دی 2 دی، یعنې داسې نمبر نشته چې زه ولې ضرب ورکړم 1 ته راشي. ټیک ده که نه؟ ځکه ډیوایزر لوی دی. نو زه به څه وکړم؟ همیشه له د هول نمبر پسې ته پوینټ لګوه او د خپلې خوښې یعنې د سوال مطابق هغې پسې ته زیروګان لګولی شي. نو زه به یو 0 ولګوم او دا 0 به دلته راکوز کړم، دې ته به راکوز کړم. نو ما سره به نمبر ټوټل څه شي؟ 10. اوس ډیوایزر لوکې شو او دلته دا نمبر لوی شو. اوس به زه داسې نمبر ګورم چې په دلته یې ولګوم او دې کې ضرب ورکړم چې 10 یا 10 ته نږدې نمبر راشي. نو 5 2 نه 10 5 له چې زه په 2 کې ضرب ورکړم نو 10 به راشي، او د 10 نه چې 10 ماینس شي نو 0 به راشي. ټیک شو؟ په دې طریقه مونږ ډیویژن کوو. اوس که ته وګورې په ډیوایډنټ کې د اشاریې نه د ډیسیمل پوینټ نه بعد څو ډیجټس دي؟ صرف یو ډیجټ دی، هغه 0 چې مونږ دلته کوم راکوز کړی دی. بیا نو ته به څه وکړې؟ په جواب کې به هم د دې طرف نه به یو ډیجټ بعد یو ډیجټ مخکې اشاریه ولګي. دا یو ډیجټ دی، د دې نه مخکې مونږ اشاریه ولګو، یا داسې هم ویلی شي. دلته هم په جواب کې هم په کوشنټ کې هم د ډیسیمل نه بعد د ډیسیمل پوینټ نه بعد صرف یو ډیجټ دی. نو د ډیوایډنټ مطابق مونږ په کوشنټ کې اشاریه ډیسیمل پوینټ ولګو. د دې مطلب دا دی چې 45/2 دا مونږ سره برابر دی د 22.5. 22.5 دا د دې آنسر شو، دا د دې جواب شو. نو فریکشن مونږ بدل کو ډیسیمل ته، فریکشن هم ظاهر کو ډیسیمل فارم کې، ډیسیمل شکل کې ظاهر کو. بی نمبر کوېسچن دی 19/25. نو د بی نمبر سلوشن کو دا زه داسې هم لیکلی شم چې 19/25. نو زه به ولیکم 19/25. اوس که دې کوېسچن ته خیال کې که نه دلته چې کوم ډیوایډنټ دی هغه لوکې دی او ډیوایزر لوی دی، نو بیا هغه خبره ده چونکې
ډیوایډنټ لوکې دی نو د دې لوی کول لپاره موږ څه وکړو دلته به اشاریه ولګو ځکه هول نمبر پسې ته پوینټ لګولی شي او ورپسې 0 ولګوو نو اوس دا موږ سره څه شو 190 شو 190 شو ټیک ده کنه اوس به زه داسې نمبر ګورم چې هغه زه د 25 سره ضرب کړم 190 یا 190 ته نږدې یو نمبر راشي خو سیوا نه ګوره که زه 25 له 4 کې ضرب ورکوم که نه نو 25 4 100 راځي ځکه 4 5 20 صفر به راشي 2 به حاصل شي 4 2 8 او هغه 2 چې ورسره جمع کړو نو 10 یعنې ټوټل شو 100 صحیح ده او 25 لکه زه په 8 کې ضرب ورکوم نو 200 بیا راځي ځکه چې 4 کې ضرب ورکې 100 نو چې 4 ورسره نور شي 8 به شي ټوټل نو یعنې ټوټل به تاسو جواب آنسر ملټیپلیکیشن نه بعد 200 راځي او دلته 190 دی د دې مطلب دا چې یو نمبر به کم کو دا 25 به زه ملټیپلای کوم ضرب کوم 7 سره نو 25 چې 7 سره ضرب شي 25 ملټیپلای بای 7 7 5 35 5 راغی 3 حاصل شو 7 2 14 15 16 17 175 175 نو زه به ولیکم 175 دلته 0 دی دینه په نشو ماینس کولې دی له بعد دینه یو نمبر راول دا به 8 پاتې شي او دا به شي 10 ټیک છે دا 8 پاتې شو او دا شو دا 8 پاتې شو دا شو 10 نه دا 10 نه چې 5 ماینس کې 10 نه 5 لرکې نو 5 راغی دا 8 نه 7 لرکې نو 1 راغی ټیک ده اوس که دې نمبر ته وګورئ دا 15 دی او دلته ډیوایزر لوی دی 25 دی بل 0 به ولګو او هغه 0 به دلته راکوز کړو صحیح ده نو ما سره به نمبر شي 150 اوس به زه داسې نمبر ګورم چې 25 کې ضرب ورکم 150 یا 150 ته نږدې نمبر راشي نو اوس موږ تر 4 پورې وکړو که نه چې 4 کې ولې ضرب ورکوو څه راځي 100 راځي 25 4 100 چې په 7 کې ضرب ورکوو 175 راځي نو دا 175 د 150 نه لوی دی نو که زه دا چی کړم یعنی 25 لازم په چی کې په 6 کې ضرب ورکم چې 3500 صفر به راشي 3 به حاصل شي چې 2 12 13 14 15 150 راځي 150 او دلته 150 دی په دې وجه دلته به زه چې ولګوم 6 به ولیکم او دا به شي 150 ریمایندر باقي شو 0 یعنی 25 مونږه تقسیم کو 19 پر 25 ډیوایډ کو تقسیم کو اوس که ته خیال وکړي په ډیوایډنټ کې اشاریې نه د ډیسیمل پوینټ نه بعد 2 ډیجټس دي نو دلته به هم ته د دې طرف نه 2 ډیجټس وشمارې او د هغې نه مخکې به پوینټ ولګې او د هغې نه مخکې به 0 ولګې یعنی مونږ سره آنسر مونږ سره کوشنټ راغی 0.76 چې 19 مونږ په 25 ډیوایډ کو نو مونږ به ولیکو چې 19 over 25 is equal to 0.76 so دا آنسر شو دا جواب شو بیا ورپسې دی डी نمبر نو डी نمبر ته زه صفا کوم دا رف ورک امید د ځان سره باندې نوٹ کړی او په دې باندې به ځان پوهې کړي نو دا ریموو کوم او دې په ځای دا डी نمبر کوېسچن حل کوم نو که ستا یاد چې دې نه مخکې ایکسرسایز کې مونږ ویلي چې کله یو نمبر مونږ په 10 باندې تقسیمو په 100 باندې یا په 1000 باندې دا د لپاره مونږ شارټکټ طریقه ویلې وه نو زه یې دلته په شارټکټ طریقه هم کوم او په ډیویژن د تقسیم په هغه طریقه هم کوم نو ګوره دا دی 33 ډیوایډ بای 100 که ستا یاد چې تا ته ما ویلي چې کله مونږ یو نمبر په 100 ډیوایډ کوو نو هغه نمبر کې به ډیسیمل پوینټ کم طرف ته موف کې ګس طرف ته به 2 ډیجټ موف کې اصل کې دا 33 نه دی دا داسې 33 پوینټ دی دې پسې د هول نمبر پسې پوینټ شته نو اب څومره پلیسز موف کې ګس طرف ته 1 2 یعنی دا پوینټ به دلته راشي دلته صحیح ده نو ما سره به آنسر راشي 0.33 یو طریقه شوه یا بله طریقه ته ښیم هم داسې به ولیکي 33 over 100 دې ته مخامخ دا نمبر شو دې ته مخامخ دا ډیجټ شو دې ته مخامخ دا ډیجټ شو دې ته او 1 ته به مخامخ پوینټ وکړي نو دا موږ سره برابر شي د پوینټ نه مخکې موږ 0 لګو که نه نو 0.33 که دا طریقه درته اساني که دا طریقه درته اساني نو په دې طریقه چې کله ډیویژن کې 10 یا 100 یا 1000 دي او په دې طریقه باندې حل کې چې 10 یو پوینټ به ډیسیمل پوینټ به یو پلیس موف کې که 100 دي یعنی 2 زیروګانې پکې نو بیا به څه کې 2 پلیسز به دې طرف ته ډیسیمل پوینټ موف کې هغې له به حرکت ورکړې ځای به وله بدلې که 1000 دي په بټې لاندې 1000 دي بیا به درې پلیسز
ډیسیمل پوینټ به یو پیره موو کی بیا به موو کی بیا به موو کی نو دا هغه شارټکټ طریقه ده. اوس یې هم د ډیویژن په طریقه کوو نو دا شو 33 ډیوایډ بای 100. که ته خیال وکړي ډیوایډنټ 33 دی ډیوایزر 100 دی لوی دی بیا به وکړو ډیسیمل پوینټ چونکې دا هول نمبر دی پسې ډیسیمل پوینټ او زیرو مونږ لګولی شي د خپل ضرورت مطابق. اوس به داسې نمبر ګورو چې په دې کې ضرب ورکړو چې 330 یا دې ته نږدې نمبر راشي نو چې په 3 کې ضرب ورکړو نو 300 به شي ځکه که په 4 کې ضرب ورکوو نو 400 کېږي 330 نه سیوا کېږي. د 0 نه چې 0 ماینس کې 0 راغی 3 نه 0 3 او د 3 نه 3 ماینس کې نو 0 آی لیکلو ته ضرورت نشته. صحیح ده. اوس دلته دی 330 او ډیوایزر 100 دی نو په دې وجه دا نمبر وړوکی دی دلته بل 0 ولګو او هغه 0 به راکوز کو دې ځای ته نو ما سره به شي 300. اوس به زه داسې نمبر ګورم چې 100 کې ضرب ورکړم چې 300 یا دې ته نږدې نمبر راشي نو هغه دی 3 چې زه په 100 کې ضرب ورکړم نو 300 به ترې راشي ریمایندر به 0 راشي باقي به 0 راشي. جواب کې به اوس پوینټ څنګه لګو نو هغه ډیوایډنټ ته به وګورو. ډیوایډنټ کې د ډیسیمل پوینټ نه بعد څو ډیجټس دي 1 2 نو ته به په جواب کې د دې طرف نه 2 ډیجټ وشمارې 1 2 او د هغې نه مخکې به پوینټ ولګي. ټیک شو. او د پوینټ نه مخکې به 0 ولګي. دا رولز دي دا اصول دي یعنی چې 3300 بټه 100 چې کوم دی 33 اوور 100 آ برابر دی د 0.33. نو که په ډیویژن طریقه باندې کې نو هم تی 0.33 راځي او که په شارټکټ طریقه کې نو هم تی 0.33 راځي. نو دا د دې آنسر شو دا د دې جواب شو. ورپسې آی نمبر کوېسچن دی 55 اوور 16. نو سلیوشن نه بعد ما لیکلی چې دا موږ داسې هم لیکلی شو چې 55 ډیوایډ بای 16 نو اوس به زه 55 په 16 باندې څه کمه ډیوایډ به یې کمه نو 55 ډیوایډ بای 16. اوس به داسې نمبر ګورم چې د 16 کې ولا ضرب ورکم او 55 یا 55 ته نږدې نمبر راشي نو د 16 ټیبل که زه ووایم پاڼه ووایم 16 1 16 16 2 32 16 3 48 16 3 48 16 4 64 سیوا کېږي یعنی په 3 باندې دا کېږي نو 16 3 48 5 نه 8 نشم ماینس کولی دا به 15 شي د دلته نه به والا 1 راولم که نه او دا به 4 پاتې شي د 15 نه چې 8 ماینس کم نو 7 تی راځي 7 او چې د 4 نه 4 ماینس کم نو 0 راځي که هغه ولیکم که نه لیکم څه اثر نه غورځېږي. اوس ګوره ما سره نمبر راغی 7 او دلته دی 16 لوی دی او 7 لوکي دی نو زه به دلته د هول نمبر پسې په دې ډیوایډنټ کې د هول نمبر پسې یو پوینټ ولګوم او 0 به ورپسې ولیکم هغه 0 به دلته راکوز کړم نو دا نمبر به شي 70. اوس په څه باندې کېږي اوس په 4 باندې کېږي ځکه 16 3 48 او 16 4 64 نو 64 شو 64 دلته نه به نمبر راولم دا به شي 10 دا 10 نه چې 4 ماینس کو نو 6 به شي دلته 6 پاتې شوی دا نه چې د 6 نه چې ماینس کو نو 0 به راشي بل 0 به ولګو او هغه 0 به دلته راکوز کړو دا به شي 60 دا به شي 60 بیا په 3 باندې کېږي 16 3 48 48 ځکه که په 4 کو 16 4 64 بیا سیوا کېږي د دې 60 نه دا بیا 10 کو د دلته نه به یو نمبر راولو دا به شي 10 هغه 10 نه چې 8 ماینس کو نو 2 به راشي دلته 5 پاتې شو دا هغه 5 نه چې 4 ماینس کو نو څه به راشي 1 به راشي. دا 12 دی دا 16 دی 12 د 16 نه لوکي دی دې ځای به بل 0 لګو او هغه 0 به دلته راکوز کړو دا به شي 120 دا به شي 120. اوس به داسې نمبر ګورو چې په دې 16 کې ضرب ورکړو 120 یا د 120 ته نږدې نمبر راشي نو 4 پورې هم کړی 16 4 64 16 5 80 16 چې بیا په 6 کې ضرب ورکړو نو 96 راځي 16 چې په 7 کې ضرب ورکړو 7 نو 112 راځي 112 راځي څه راځي 112 د 120 نه چې 112 ماینس کو نو 8 راځي. ٹھیک شو یا داسې به وایو چې دلته به نمبر راولو دا به شي 10 د 10 نه چې 2 ماینس کو 8 به راشي دلته 1 پاتې شو د 1 نه 1 ماینس کو 0 د 1 نه 1 ماینس کو نو 0. ٹھیک ده دا درته یادي بل 0 به ولګو هغه 0 به دلته راکوز کړو دا به شي 80 د 16 له به داسې نمبر کې ضرب ورکړو یعنې هغه 5 دی چې 5 کې ضرب ورکړو دا به شي 80 او ریمایندر به 0 راشي. ٹھیک شو ډیویژن کمپلیټ شو مکمل شو. اوس به وګورو چې په ډیوایډنټ کې د ډیسیمل پوینټ نه بعد څو ډیجټ دي نو 1 2 3 4 نو موږ به څلور ډیجټ وشمارو او د هغې نه مخکې به ډیجټ ولګو نو ډیسیمل پوینټ ولګو 1 2 3 4 او دلته به راشي ډیسیمل
پوینټ یعنی موږ سره کوشنټ راغی آنسر راغی 3.4375 یعنی 55 over 16 is equal to 3.4375 3.4375 دا دی آنسر شو دا دی جواب شو क्वेश्चन नंबर 2 की हुई नोमान 8 द ईट सेकंड फॉर्म दे नोमान 8 नोमान ओखड़ा 1/8 ऑफ अ पिज़्ज़ा द यो पिज़्ज़ा 1/8 1/8 मतलब दा दी چې هغه پیزا اته ایسی وا او پاتو ایسو کې یو ایسا نومان وخړله ٹھیک ده یا اته ټوکړي وا هغه پیزا په اته ټوکړو کې یو ټوکړه نومان وخړله یا داسې ویلی شي د 1/8 دا مطلب دی چې اته مې ایسا د پیزا هغه نومان وخړله ده how can we write this in decimal form دا به مونږه decimal form کې څنګه لیکو چې هغه 1/8 د پیزا خوړلې ده 1/8 ایسا نو دا به مونږه decimal form کې څنګه لیکو نو ظاهره خبره ده سولوشن نه بعد به زه دا 1/8 څنګه شکل کې لیکلی شم 1/8 دا داسې لیکلی شم دا 1/8 نو زه به اوس څه وکړم دا 1 به په 8 باندې ډیوایډ کړم تقسیم کړم نو که ته خیال وکړې ډیوایډنټ 1 دی ډیوایزر لوی دی 8 دی نو 1 هول نمبر دی دی پسې به پوینټ ولګوم او دا به شي ورپسې 0 زه به داسې وګورم چې دا 10 شوس ما سره دا ما سره 10 شو اوس به داسې نمبر ګورم چې دلته ضرب ورکړم چې 10 یا دې ته نږدې نمبر راشي نو هغه 1 دی ټیک ده چې د 10 نه 8 ماینس کړم نو 2 به پاتې شي صحیح ده 2 وړوکی دی ډیوایزر لوی دی بل 0 به ولګوم هغه 0 به دلته راکوز کړم په 2 باندې کېږي 8 2 16 8 3 24 سیوا کېږي ته نو په 2 باندې مې وکړو دلته نمبر براولو دا به شي 10 او دلته په پاتې شي 1 د 10 نه چې 6 ماینس کوم 4 براشي او د 1 نه 1 ماینس کوم نو 0 براشي صحیح ده بل 0 به ولګو ځکه 4 لوکې دی بل 0 به ولګو هغه 0 به راکوز کړو دلته نو دا به شي 40 اوس به 8 له داسې نمبر کې ضرب ورکوم چې 40 یا دې ته نږدې نمبر راشي نو شي 8 له زه په 5 کې ضرب ورکوم 8 5 40 40 ته راځي نو ریمایندر ما سره راغی 0 اوس د ډیسیمل پوینټ د اشاریې فیصله به کوو نو که ته په ډیوایډنټ کې وګورې ډیسیمل پوینټ پسې 1 2 3 درې ډیجټس دي نو ته به وشمارې 1 2 3 او د هغې نه مخکې به پوینټ ولګې اشاریه ولګې د دې نه مخکې اوس څه شته نه نو 0 به ترې مخکې ولګوم د دې مطلب دا دی چې 1/8 موږ سره برابر دی 1/8 is equal to 0.125 نو هغه 1/8 موږ په کوم شکل کې ولیکو ډیسیمل فارم کې ولیکو د اشاریې په شکل کې ولیکو نو دا څلورم نمبر یونټ کې پنځم نمبر ایکسرسایز چې څومره ضروري پوینټس وو څومره ضروري کانسیپټس وو پای باندې ماته پوه کړې په دې ایکسرسایز کې دا باقی پاتې چې څومره پارټس پاتې شو ما چې کوم حل کړل د هغې نه علاوه دا باقی پاتې ایسې د دې ایکسرسایز حل کا په دې ایکسرسایز کې تا کوم هم چې زده کړه وکړه هغه زده کړه په دې باندې اپلای کا په دې باندې استعمال کا انشاءالله ښه په اسانه به ته د دې جوابونه معلوم کړي د دې جوابونه به راوباسي انشاءالله ډېر ژر به ملاقات کیږي په یو نوي ایکسرسایز سره خوشحاله او آباد اوسئ د لوی الله په امان